نر مولا ملگی ها نر مولا مولانا بن جگر صاحب رحمت الله علیه و یو داسې شخصیت یې په لاره ځمه اوس هم چې ځم داسې کوهاټ ته او درې ته او کله وخت راسره وي یو ځل یې قبر ته ودرېدم دې دره کې د دوی خپل کلی دی هلته قبر نو ودرېدم دې قبر ته نو ما وې څومره بهادر انسان وي څونه بهادر چا نه دې والله که سترګه رپېده هر چا ته دې مخ په مخ ویلي دي وزیر اعظم ته صدر ته گورنر ته وزیر ته دا وزیران خو به ورته داسې ګازرې ښکارېدې او دا خانان مانان او دا قصې پسې خو ورته ټیپر هم نه ښکارېده په خدای مې دې قسم وي دا دې سړی مې لګي نه چې غلی غلی کېږي او سر لاندې ماندې کړي او سیټ ګڼي دا مې نه لګي نر مولا مې لګي ښه نر مولا هغه د خپل انداز په طریقه باندې د عوامو ډېره اصلاح کړې ده ډېره زبردست ده د علماو هم کړې ده د پیرانو صاحبانو هم کړې ده د تبلیغ والے هم کړې ده د شیخانو هم کړې ده د هر چا یې کړې ده چا پروا یې نه ساتلې لا یخاف فی الله لومة لائم د خدای په دین کې د چا نه یره نه ده کړې الحمدلله مولانا محمد قاسم مفتی صاحب دامت برکاتهم زموږ ډېر خرور دی ښکلی بیان کوي دوی به هم درته وروستو بیان کوي انشاءالله ولدي او زه هم درته دا څو خبرې مې عرض کړې زه لږ جوړم نه وم خو ما وې زه به ځمه د مولانا سید کمال شاه باچا صاحب د دې پروګرام له نو ما هم درته یو څو خبرې وکړې یو دا دی چې مرګ به را مخکې کړې ځان ته ما د خبرو په خلاصه خو پېښ شوې که نه ځان کدن او مرګ چې دا راتلو والا دې خلاصېدې ترې نه شو او بل دا درې وظیفې مې درې درکړې په دې به عمل کوئ که خیر انشاءالله او دا د نیکۍ مجلس دی تر اخره پورې چې اخري دعا دې شوې د دې مجلس تمنا دی الله یې تاسو له د خیر او د برکت او د عزت ژوند درکړي او دې مولانا کمال شاه صاحب ته دعا کوئ دا ډېر عجز سړی دی ډېر ملنګ طبیعته سړی دی او فقیر سړی دی علماو په عالم هم دی او د عالمانو خادم هم دی او د مفتی صاحب د سترګو رڼا ده ښه او ضروبې ته اوس هم هغې سره تعلق ساتي او د خواجه صاحب سره هغې به راځي هغې به هم راځي سبا انشاءالله نو دا مجلس په اخره پورې ساتئ ذکر پکې کوئ ورونو او درود شریف وایئ الله مو کامیاب کا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زه به دنه اجازت غواړم زه لږ جوړ نه یم په شریکه به سلام وکړم ښه دا به ټولو ته منظور وي السلام علیکم